نن شپه ډېره عظیمه شپه ده، 23 رمضان المبارک شپه ده. څه شب قدر سره ډېر زیات نږدې شپه ده، چونکې روایاتو کې 19 باندې 21 باندې ډېر تاکید شوی دی، خو ټول نه زیات تاکید درشتم شپې باندې شوی دی. درشتم شپې باندې یو روایت دی، یو کس و مال مویشی بی کول دی روریا خونه و صحرا کې پیغمبر ته براغو، یا رسول الله شب قدر شپه ډېر شوق لرم زه تیری کوم خو راتلی نشم. یا رسول الله پیغمبر ورته وویل 19 دی، 21 دی، درشتم دی، راځه. یا رسول الله نشم راتلی. بیا پیغمبر وایي کې څه خبره ورته وکړله، وایي کې څه خبره ورته وکړله، لاړو. هغه ویل چې یا رسول الله یوې شپې راتلی شو، بیا به هغه درشتم نه راتلو، هغه به بیا درشتم شپې باندې راتلو. بیا هغه مال مویشي څرونکي کس نه ډېرو خلکو نتیجه دا واخیسته، پیغمبر ورته وویل چې که 19 و 21 د نه پاتې شو، خو درشتم خامخا تېره کړه. درشتم نه ډېر زیات تاکید شوی دی. لذا دا شپه داسې ضایع نه شي. ټولو ځوانانو ته، زنانو مردانو ته التماس دا کوو که دلته چا تېره کړه، دلته اجتماعي شکل کې نه وي، کور ته لاړې هم روزانه انداسې یا مو شپه تېرو، رمضان کې خو انداسې یا کینو، کم از کم احیا وکه شپه تېره که. ویلې دا د لیلة القدر، قدر عربی کې ویلی شي تقدیر و مقدراتو ته اندازه گیری، چونکې دغې شپې کې اندازه گیری کېږي، مقدرات لیکای شي، تقدیر لیکای شي. اتا د ټول کال بلکې ځنه وخت داسې یایي چې ټول عمر تقدیرات ورکې لیکای شي. رزق و روزه دی، برکات دی، زیارات دی، هر یو شای ورکې مقرر کی، مرګ و زندګۍ فیصله ورکې کېږي دې حده پورې. دغسې شپه دی چې دې شپې ځمکې ولا مخلوقات د آسماني مخلوقاتو میزبان ګرځېدلي دي. تنزل الملائکة والروح مطلب انده دی چې اسمان نه ملایکې و روح و ټول رڅي، زمانې مولا رڅي، خو میزبان یې چوک دي، انده تاسو یې میزبان یوئ. نو دا ډېره بختوره شپه دی. که څه زه به دې کې صرف یو شی درته عرض کړم چې چې سړی ورکې وغواړي، که څه هر قسم ته دعا پکار دی وغواړي، خو ټولو نه غوټه دعا، بهترینه دعا، اصلي دعا عافیت وغواړه. چی شی؟ عافیت، سلامتی، صحت سلامتی نه، عافیت وغواړه، د ایمان سلامتی وغواړه. غټه خبره ده، د ایمان سلامتی وغواړه. دا ډېره څه دنیا نه کله څه سالم دنیا نه لاړ شي، ایمان سره دنیا نه لاړ شي، توبې سره دنیا نه لاړ شي، دا وغواړه. یوسف پیغمبر به دا دعا ځان ته ډېره کوله، خدایا سلامتی سره ایمان سره مو دنیا نه بوتللی کی. دا ډېره غوټه دعا ده. که داسې کسه د اخري موړ دی چې کامیابۍ سره دنیا نه لاړ شي، ضروري نه دی چې انسان یو ښه هوښیار کس وي، یو ښه مؤمن کس وي، یو ښه دینداره کس وي، سالم دنیا نه لاړ شي. نه، دا ضروري نه دی. زه یې د دلیل درکولی شم. مولای کائنات یوه ورځ کوفې کې خپلو ملګرو سره روان دی، یوه خونې نه د قرآن تلاوت کېږي. امن هو قانت آناء اللیل، ښکلې لهجې کې بهترین انداز کې قرآن تلاوت شروع دی. مولا غوږ ورته واچولو، اصحابو کې یو کس دوی مولا سوره ښکلی قرآن تلاوت ده کوي، سوره خوندور کری ده، سوره بختور ده. مولا لږ مخکې لاړو، مولا دی چې جهنمی ده. مولا ټکې ساده وکړو، جهنمی ده. خلک حیران شول، مولا دوره زبردست قرآن تلاوت قری څه بیا مولا ویل جهنمی ده. جنگ نهروان وشولو، هغه خوارجو څخه کوم جنگ و چې کله فاتح کو مولا هغه جنگ، ډېر کسان وسلې جهنم شول، قتل شول. مولا انداسې سار دی یوې جنازې باندې مولا راغللو، داسې تورې سید جنازه داسې وښوروله. مولا داسې اصحابو ته اصحابو مغه قری د قرآن دی، مغه قری دی. نن د ولایاتو اماماتو خپلې زمانې مولا په خلافت پڅېدلی و. صلوات واسطه محمد و آل محمد و آله. دا ډېره غټه خبره ده. کسه زه یو سمپل ساده مثال در کوم. 13 کاله یو کس ډرایوینګ وکړي او وایي چې ما اکسیډنټ نه دی کړی، ګوډی مو خوږ نه دی کړی، چې ته مو ځان زخمي نه دی کړی. ضروري نه دی چې 13 کاله 13 کاله کېدای شي ته اکسیډنټ وکړي.
لذا بهترین دعا انده ده چې انسان ځان لپاره د عافیت او د ایمان سلامته دعا وکړي. خدایا دنیا نم ایمان سره سلامته سره بوزي. دا ډېره غټه خبره ده. مفاتيح الجنان ته امامانو دعاونو ته کسترګې وغړوي 300 واره دعاوانو کې یو ټکی راغلی دی اعوذ بالله، خدایا تو ته پناه وي. 300 قسم ته بلوانی آفتونه مصیبتونه گناهانی امامانو دعاوانو کې ذکر کړي دي. بیماری مرض د روحاني مرزونه بیماریانی زه امامانو ته پناه غوښتي دی. خدای پناه وي دغې نه، خدای پناه وي دغې بیماری نه. اللهم اعوذ بک من علم لا ينفع من دعاء لا يرفع. خدای هغه علم نه پناه وي څه فایده یې نه وي، هغې دعا نه پناه وي څه هغه نه اوچتېږي. نو ضروری دی چې انسان ځان دپاره ټول نه غوټه دعا انده وغړي. خدایا دنیا کې م ایمان باندې ثابت قدم وساتې او خدای دنیا نه م ایمان سره بوتللی کې. دا ټول نه غوټه دعا دی چې انسان ځان ته وکړي. نن شپې عملو کې زه یو بیا ته اشاره وکړم، غسل دی او احیا دی او قرآن عمل دی چې سر باندې ونیسي. جوشنی کبیر دی، دین علاوه 100 رکعت لمونځ دی. بهتره دا دی چې قضا لمونځونه ورکې وشي. جوانانو ته بهتر دی چې سبې 2 رکعت لمونځ ډېر قضا کړي دي هغه ورکې پوره کړي، او چې څه نماز عیاد ډېر نه وي کړی هغه ورکې قضا کړي. بهتره خبره ده. دین علاوه 2 رکعت لمونځ دی، لمونځ د کوم شب قدر قربة الی الله. الحمد نه بعد 2 وارې قل هو الله احد. کله المنځ خاتم کې سلام وڅرخئ او یا وارې استغفر الله و اتوب الیه ذکر وکړه. هغه نه علاوه مولا سید الشهدا زیارات دې څه ویل ویلي 2 رکعت سټه لمونځ ورپسې وکړه. څه خیر د هوایج وي وغواړه پروردګار یې برآورده کوي. او دین علاوه سوره حامیم ده، سوره دخان ده، سوره عنکبوت ده، سوره روم ده. دې تلاوت ډېر زیات تاکید شوی ده. سوره ان انزلناه فی لیلة القدر ده. یې چې سوره زده وي کم از کم ویلی شوي 100 وارې 100 وارې سوره څه ویلی شي نه وي کم از کم 2 وارې خو ولویلې ویلي. سوره ان انزلنا آینده نن شپې والا سوره ده. څه هم قرآن نزول ورکې بیان شوی ده، هم د زمانې مولا ورکې ذکر شوی ده. او ټولو نه غوټه دعا، ټولو نه مهمه دعا نن شپې کې د زمانې مولا د ظهور دعا ده. یقینا مولا ظهور کې هر یو مشکل اسانیږي. مولا ظهور دعا وکړي بهتره خبره ده چې امام ظهور باندې بیړه وشي. دین علاوه اچھا صورت کیږي استغفار ده د شپې کې چې څور انسان استغفار کوي شي بهتره خبره ده. پروردګار د ټولو ته نن شپې احیا کولی تیرولی توفیق نصیب وګرځي. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل علی محمد. ما تاسو خدمت کې عرض کول معاشرت و صحبت حواله سره. څه معاشرت ډیر مهم ده، صحبت ډیر مهم ده. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نیک سکینی کسانو سکینی پسې نیک به جوړ شي، بد سکینی بد جوړیږي. دا سمپل خبرې نه دي جوانانو. ځنه کسانو غیږو ته ورسېږي شي دا ډېرې سمپل خبرې نه، سوچ والا خبرې دي. دا صرف تو مسله نه ده، توی زمن و مسله یاده، توی اولاد مسله یاده، توی خونی مسله یاده، توی سوسایټي معاشري مسله یاده. دیني به ته سوچ کوي. دا د امامانو اقوال دي څه بیان کیږي. کسا صحبت دوره مهم ده. څه د نبی زوای ویلې نه وي، د ولی زوای ویلې نه. که صحبت د خراب ده، معاشرت د خراب ده، ناسته پاسته د ټیک نه ده، د نبی او ولی زوای وی هم منحرف کېدای شي. ساده سم واضح مثال نوح پیغمبر زوای ده کنه. چوک ویلې شي چې نوح پیغمبر خپل زوی پسې خوارې نه وکړي، چوک ویلې شي چې نوح پیغمبر خپل زوی تربیت صحیح نه وکړي. نه، نوح پیغمبر تربیت کی خوارے کی محنت کی زحمت کی کمائی نہ ہو، صحبت اثار ہو. نوح پیغمبر زویتا بد صحبت ملاو شوے، بد سوسائٹی بد مرگلیو تا ملاو شوی. سا نوح پیغمبر زوائی ویلے نوی سا بد سوسائٹی معاشرہ ماحول دوستان ملگری دیتا ملاو شی گمراہ تا کوائی شی. بیا هر سوره سوال سره خدای توکل سره خدای نجات ورکړه. پروردگار به ایت انه لیس من اهل. نوح زوای ده خو اهل نه ده، پرېږي دا سر ډوب شي. او که بیا صحبت د خشبلو بیا د اصحاب کهف ولا سپای ویلې نه وي، اصحاب کهف ولا سپای ویلې نه وي، بیا به انبیاء سره بیا به اولیاء سره ناسته پاسته وي، بیا به بهشت ځي. ها
چې اصحاب کهف ولا سپي په باره کې اندار غلي دي څاغه خپل اولیاء سره چونکې هغه اولیاء د زمانه هغه روایتو کې شته هغه انبیاء د خپل زمانه هغه سره نوسته پوسټ او چیته ورسېدو روایتو کې غلي دي حیوانات حواله سره انداز کسان دي چې صدا په بقاعده بهشت چیزونه حیوانات هغه کې یو شی سره فهرست اصحاب کهف ولا سپای هم نه څنګه به بهشت سي بهشتي دی یو صلوات واسطه محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. ذکر شاعری مثنوی که مولانا رومی میرود در سینه ها از سینه ها از ره پنها صلاح و کینه ها صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند. این شعر دا صرف ترجمه وکم اگه ایت سینو نه سینو تزی زړو نه زړو ته ځي ذهنو نه ذهنو ته ځي فکرو نه فکرو ته ورځي چی شه از ره پنهان پټې لیارې زړه سره صلاحو خشوناسی و کینه ها کینه ورځي که صالح سره کینه صالح به جوړیږي طالح سره کینه طالح و بدکردار به جوړیږي. ما ورځي مجلس کې عرض کړو چې نشه دنیا کې پیلاو شوی دی نشي د پاره چې تا اډورټایزمنت چې تا اشتهارات چې تا چینل د نشي نشته دي یو اشتهار د نشي چوب نشي خیر دنیا کې چې تا اشتهار چاپ شوی وي چې نشه بهترین نشه د مخ تصور سوی مونږ واخلي نشه دس به دس شوی دی نشه مرګلی زری سره پیلاو شوی دی نشه دوسته تعلق زری سره وخدا سیگریٹ ونیسا ایوا غوٹا ویرکا اول کې هر یو بد صفات خال کو چیک کړي دي ترې سوچ وکړئ جملې باندې اول کې هر یو بد صفات بد خوې خال کو ټیسټ کړي دي ټیسټ نه بعد ورنوتی دي بیا دا ټیسټ کیږي او شای کنه اندر ډېر خطرناک مرحله ده ټیسټ بیا نه کوي بد صفات به ټیسټ نه کوي چې چیک دکو کنه او شاید چیکیږي ذایقه خلی ته راځي بیا زین للناس حب الشهوات شیطان ډیر ماهر دی دا بد شیونه ذایقه خوندوري ویل کړي دي دوی ته دنیوي بد شیونه ذایقه یو ته ډیر خپلې ذایقه ویل کړي دي یو ورځ وا ذایقه د وسه کله مختوسه نورا بیا سي مو عرض کړي وس اکثر جهنميانو په باره کې رغلي دي چې اکثر جهنميانو واجه جهنم ته تللي نازخ خپل خرابو بعد مرګلی بعد دوستان بعد ماحول واجنه جهنم ته لوړ دي ما سلککم فی سقر چی شي را ورسول سقر ته قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین مو هغه کسانو سناستا پوستا وڅغه اهل باطل مو باطلو کسانو سکینس مو پروا نه کول ځنه کسان معاشري کې شته دي کنه دور الله وبالي کسان دي څنګه چا سکینی غي سمو هر چا چینل برابرۍ کی دا غلطه خبره ده چینل یو خوي هر چا چینل برابرۍ دا سیستم ټیک نه ده بس انسان په نظریه نه لري انسان په کار ده نظریه واحده نظریه یو نظریه یو په کار ده انسان ناباب و کسانو سره کله کینی کسا فرعون په وری کې و جمله تاسو شاید نه ولیدته ځنیوي جمله عرض کوم فرعون جادو باندې پوي وو مو خبره ته ډیر غور وکړئ فرعون جادو باندې پوي وو غوړ جادوګر کله چې موسی پیغمبر خپل اسانه ورته اژدها جوړ کړلو پاته ورته ولګي دا جادو نه ده دا جادو نه ده دا معجزه ده جادوګر د سینې شي کوله اوس دالته اراده وکړه چې وشه ایمان په راوړم ډیره جواره جمله اراده وکړه چې وشه ایمان راوړه موسی په حق دی موسی پیغمبر دی معجزه وکړه خو څنګه ته وسه کسانو کار او کسب خرابېدلو مرګلی وسه ناباب مرګلی و ناصالح مرګلی و یو غټ کس نږدې مرګلی و هامان نمیدو هامان وزیری و هامان ته څه پته ولګېده چې مو سیستم د کندارۍ خو لاړه تباه شوله او دې دماغ د خراب دی څه چل دی 2000 تنه متاثر شولې دا جادو دی هغه ورته خبرې شروع کړلې کسه قرآن آیات دی واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا قرآن دی سرکشه و بغاوت وجنه انکار وکړلو وګرنه واستيقنتها انفسهم ان نظرن یقین راوړې و زړه نه وته یقین شوه و
و گهره و صدا باور پیدا شوه و څه موسی پیغمبر دی دی معجزه کړي دی اما سرکشي وکړله بغاوت یې وکړلو دوست و ملګري ګمراه کړلو بل طرف ته یې بوتللو یندې زه بل مثال در کوم عقبه ابن ابي معيط دا یو کس دی دا د مکې غټو سردارانو بزرگانو مشرانو سرمایه‌دارو کسانو نه حسابېدلو دې کې یو بهترین صفات ورکیو صفات د هغه ورکیو سخاوت سخی انسان و سخاوت یو ښه صفات دی کوم کس سخی وي که نه هغه کافر ویلې نه وي هغه د ایمان راوستلې بهشت ته تللې امکانات چانسز ډېر زیات وي همدې غوټه خبره ده توکه کوم کس بخیل دی که نه کنجوس هغه مومن ویلې نه وي هغه جهنم ته تللې امکانات چانسز ډېر زیات دي مومن خپل ایمان کې باوجود ایمان کنجوسه او بخل واجنه جهنم ته تلای شي کافر فاسق انسان کافر انسان خپل سخاوت واجنه بهشت ته تلای شي دغه کس به بری کې راغلی عقبه بن ابي معيط صدا د سکاسو صدا وکلا سفر باندې تللو ماړې به کوله خال به روختل سفر نه بروغه ماړې به کوله خال به روختل د دسترخوانې غړولو خلکو سبي خډیر کول احسانات به سخی ډیر وو ماړې طعام یو ورځ سفر نه راغلی او غټه ماړې کړی و هغه ماړې ته مختلف کسانو راغوتي پیغمبر یې راوخته و ما سیدی پیغمبر باندې ایمان نه دراوړې مسلمان نه دی شه کافر پیغمبر ماړې ته ویرغلو پیغمبر ماړې نه څه کله کینې سرخوانې کینې سو یمو پښتو دستوري وساوه کوم پښتو کې دستور کوو کنه ماړې نه لاس نسو دا شی تاریخ کې شته ده پیغمبر ماړې نه لاس ونیولالو پیغمبر ماړې نه لاس ماړې نه خورو عربو کې دا شی متش عربو نه راغلی دی بعید نه دی ایمو دغه لکه ولا پښتنو هم راګه آلتی وی تاریخ اوس خپل ذکر دی چونکه بن اسرائیل سمل وای ایمو پښتانه چونکه چو سمل وای والله اعلم خدا شی عربو نه راغلی دی پیغمبر لاس کو ونیولو پیغمبر دوی سوره ماړې نه خورم ایما یو شرط دی هغه به اول معنی بیا ماړې خورم ته یا رسول پیغمبر ته دې سوای څه شرط ده او دې شرط دا ده تب مسلمان کېږي تب کلمه یای تب ما باندې ایمان راوړي کچېرې ما شرط مانی ماړې خورم کني نه خورم عربو کې دا ډېره وټه خبره یې ماړې نه چوب لاس ونیسي بیا صاحب ماړې صاحب کور میزبان بیا هر یو شرط سمانی هغه ولټیک د مو ته قبول دی وای څه وکوم ته پیغمبر ته یې وای لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ور باندې ویلا مسلمان شولو کله مسلمان شولو بعد کې اندی سره یو ډیر نږدې مرګله او کې نستو پسې ته وسا نمای و ابی بن خلف سو وخت بعد ابی بن خلف ته پاته ولګیدل ابی بن خلف سکینه سوتې ز وړو کې ورکه ځو پاگل شوی څه چل دو سوي ماړې کې د پیغمبر ته بس تسلیم شولې او ته ودول څه ایمان راوړم فورا ایمان راوړم هغه ته خبره وکی فورا نه سړای دوباره منحرف کړه راوړ ایمان پرېګ داوالو پیغمبر ته ویل کو چې زه مسلمان نه یم زه مقام مشرک یم واخ رچی جنگ احد وشولو جنگ احد کې اندار دوړه مرګلی رغلی دی ابی بن خلف راغلی دی عقبه بن ابي معيط راغلی دی ار دوړه وجنګیدل ار دوړه ایوزی کې قاتل شول واصل جهنم شول پیغمبر ډیر افسوس وکړ سو عقبه خپل مرګلو د لاس خپل مرګلی د لاس لاړو واصل جهنم شول جهنم یې زوی شول بیا آیا په نازل شول آیا په نازل یوم یعز الظالم علی یدیه قران آیا ده س قیامت ورځ هغه ورځ وي چې ډیر کسان بخپل خلونی د سلسله خپل لاسو باندې بخلی ولګي غوخي به ځونه بیلی کی خلی بل سو باندې ولګي ډیر کسان شیشینه ډیر افسوس او ډیر حسرات واجنه سه کاش دغ مرګلی سمرګتیان ماوي شي دغ کس نوس ماوي دغ لیارین ماوي لو د قران ایدی دسی وی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کې پیغمبر سره ملیارا ایوا کړی وې یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش وای وی ما باندې ویلی پلانکی سم دوسته کولا قران یاد لقد ازلنی ان الذکر بعد اذ جاءنی ذکر قران حقیقت تر سرګان شو بیا گمراه شولم وکانه شیطان للانسان خذولا شیطان د انسان گمراهی طرف ته بیای مولا امام صادق قول ده من جالس اهل الریب فهو مریب چوک سے شکی کسانو سے گمراه کسانو سے کینی گمراه بکی
زه داسې وایم جوانانو ونئ څه دا کس دوره مهم نه دی، نه دوست ملګری همنشین هم صحبت پلار نه مهم دی، استاز نه مهم دی. زه به داسې درته وایم څه ښځې نه کول نه دا مهم دی. لکه څومره کول انتخاب کې ته دقت څه کوې که نه زوجې کې اندیشان سره دوست و ملګري انتخاب کې هغه نه پورته دقت و غور وکړه. خصوصا دغې زمانې کې والدینو ته یو غټ چیلنج دی، دا غټ چیلنج دی. ډېر والدین زه کسام ډېر والدین مترسي زوی سي هیڅ قسم ته کمای کستی نه دی پرېښلی، هر قسم ته خواری زحمتونه تکلیفونه خرچې محنتې تربیات یې اوسې کړي دي، هر یوه لیاره یې ورباندې تېره کړي دی، هر یوه کې تکلیف یې ورسې کړی دی، خو بیا نتیجه ورته میلویږي یو غیر صالح نشهیي بچی. وجه دا دی چې پلار دغه شي باندې دقت و غور نه دی کړی. زه کم از کم یې بچي ما د دورې ځای سمستر کالج هر شي پوښتنه کوم، ای ظاهري صحت بیماری پوښتنه کوم، زه مرګلي دوست پوښتنه ویلې نه کوم. مهمه خبره ده دوست پوښتنه وکړه. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. د کړکۍ له خلاص کوي بهتره خبره ده طرف ته د هوا شروع شي نه ګرمي ده، ګرمۍ وجه نه مجلس هم ډسټرب کیږي. څو کسان که پوه شوي د کړکۍ خلاص کوي صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. مجلس از مختصر کوم سترګې وغړوئ. مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام یو مرګلی و سلیمان جعفری نمیږي. سلیمان د مولا ملګری مولا سره کېناستو پسې دو، خو دا سلیمان عبدالرحمن بن یعقوب سره با کېناستو. دا عبدالرحمن بن یعقوب فاسق انسان و فاجر انسان و خدای ته قایل چې خدای جسم دی، مشرک شوی و، عقیدې درست نه وي، امام ته قابل قبول نه و. امام یې واورېد دغه سلیمان جعفری ته وویل ای سلیمان جعفری دغه یعقوب سره ما کېنه، ما اوسه کېنه. مولا ته دی چې مولا هغه ما ماما دی، رشته دار مه دی، زه کېنم ورسره، تا سا کېنم هغه سا کېنم. ځنه خلک څه وي څه ورته وایي څه وړکې نظریه ده ټیکه، هغه یې زه نه تا سا کېنم هغه سا کېنم. نشي کېدای داسې نظریه یې واوي یا توحید وي یا شرک و بت پرستی وي. نو امام اخیری کی جمله دا وته ولکه امام جمله ته امام دوی فاما جلست معه وتركتنا یا مغسا کینا مو پرېږداوه مولا دوی و اما جلست معنا وتركته یا مسکینا هغه پرېږداوه ایوا کاوه هغه سکینا مو پرېږداوه یا مسکینا هغه پرېږداوه. د سینه کېږي چې ته هغه ساکینې مساکي. یو کس مولا علی ته راغوتی د انا احبک واه و فلان مولا تو سما دوستی ته تار نگرانې خو پلانکای را نگران دی. امام دوی انت الان اعور ته اوس اعور حسابېږي. موږ ته پښتو کې زه که ترجمه درته وکړم چاپلاک نه وته یو پښتو کې درې قسم ته کسان دي او سترګو حوالې سره یو څه بینا دی یو نابینا دی یو اعور دی. چاپلاک زموږ پښتو کې دی صحیح دی. اچو سره دوې سترګې روغې هغه ته موږ بینا که نه سترګې روغې دي. اچو سره دوې سترګې ړندې وي هغه ته مو نابینا نه ړوند نه ودي. د ړوندو بیناو مانځه یو کاس دی هغه ته مو چاپلاک نه وي. چې هغه سترګې کاږي وي هغه ته یو شی ډبل بریښي دواو ته بریښي. انسان ړوند وي دویا دوره باده خبره نه ده. انسان روغ وي دا خو ډېره ښه خبره ده. خو انسان څه چاپلاک وي اعور وي دا ډېره باده ده. ویلې یو شی ورته ډبل بریښي. ړوند دی هغه سبا کوتاکو سره وي بالاخره ویلا روشي ویلې کې کوتاکو یې پته لګي دا اوبه دی هغه ته نه چاوای شي جم ته نه چای شي. خو اعور څه کوم دی هغه سکانس دی چې هغه ته یو شی ډبل بریښي. هغه که تراپ وکړي یا پته ته نه لګي ویلا دا دی که ویلا هغه دی هغه ویلې ته ورغورځي هغه ویلې ته ورغورځي. تاسو به لیدلي وي. نو مولا داسې وتهیي چې داسې کس هغه نظریه نه دی مولا هغه چا سکیني هغه مولا ساکیني مولا مخالفینو ساکیني هغه اعور حسابېږي. اعور چاپلاک هغه هر صورت راپاکي وایي هغه بیا غورځي هغه حقیقت ته نه رسېږي داسې کس. نو سلیمان ته د مولایي چې داسې نشي کېدی چې موسی کیني هغه کسه یو موسی شریعت کې دین کې تولا دی یو تبرع دی. اول تبرع دی بیا تولا دی. اول به تبری کوي اول به برعت کوي مخالفینو نه. اول د اهل بیتو مخالفینو باندې به لعنت ستایي بیا به اهل بیتو نه صلوات ستایي. تاسو زیارت عاشورا ته سترګې وګورئ. زیارت عاشورا کې اول لعنت راغلی دی بیا سلام راغلی دی. اول بیزاری وکړه اهل بیتو دخنونه بیا اهل بیتو دار کې سار کېده بیا قابل قبولی. عرض مې کړی اوس کلمه لا اله الا الله کې اول لا اله الا الله دی. اول نور معبودانو نه بیزاری دی بیا خدای دار کې سار کېږده ولا دی.
اول ناباب و ناصالح کسانو پرخلل دی غنا بعد خدای دار ته راتلل دی کسه موسی پیغمبر لخکار سکله مخ ته روان و رود ته سکله دریای نیل ته ورسېدلو دی ټایم کې موسی پیغمبر ته یو جوان راغی چې یا موسی نبی الله ایما پلار خو فرعون سره لخکر کې دی لږ اجازات وکړه زه لاړ شم پلار ته پلار راوباسم هغه ته نصیحت وکړم او ته ولې څه فایده به دیر نه کړي خو لاړو بالاخره لاړو کوشش یې کول چې هغه راوباسي عذاب نازل شولو دا یا غرق شو پلار یا غرق شول و بیا امام دی په باره کې حدیث ویل دی مولا دی چې هو فی رحمت الله ٹھیک دی جهنم ته خو نشته خو دنیوي عذاب نه نشو باید دنیوي عذاب څه کله نزیلیږي څه کله غلط سړی سره کله څه فتنهګر سره کله څه مفسد سره کله باطل نظریه والا سره کله غلط کا سور سره عذاب څه نزیلیږي تونیبا نزیلیږي غریبا نزیلیږي بل ډوبېږي ولکن النعمه اذا نزلت لم يكن له عمن قارب المذنب دفاع بیا خشک تر نه پیژندي بیا خشک و تر نپیژندی خیری حدیث تاسو گوش گذار کن مولا دیگه ایز مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار اشرار و شریر و فاسد و فجر و کسان و سسکینه بدگمانه به دربانده کیگی ده حقیقت ده مولای اتقو مواضع التهم نهج البلاغه جمله ده تهمت ولد زیون ځان وساتوي ډېر ډېره ښه خبره ده که چیرې څوک اصلاح کوای شي راه راست در وستی شي د خو ډېره ښکلې خبره ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد کوشش وکړئ کسا جوانانو یا جوانه زندگی ده یا والد صاحب جوړیږي یا بالاخره چا سرپرستی دا سرپرستی دا غجوانی مهم انداده ما دا عرض کرده اوس انسان سرنوشت انسان شخصیت دا جوڑوالی که ټولو نه زیاد کردار دا هم صحبت و ملگری یار و دوست کردار ده دینت انکار نشی کوله استاز نه معلم نه زیاد کردار ده تعلیم و تعلم نه زیاد کردار ده دوستان و ملګرو معاشري ورېځې مارس کړی و دته څه د حده پورې چې روایتو کې راغلي دي سوال کور ما خلا همسایا وکسا اول سفر باندې ما څه دوستان وکسا زمکه کچېرې قیمته ده ښه کسان دي ښه ماحول دی ښه سوسایټي دی وایي خله ارزانه پرېوځي ځمکه که چېرې ډېره ارزانه ویلې نه دی کور ډېر ارزان ویلې نه دی بده سوسایټي دی بد ماحول دی ارزانه د ویلې نه واخیستله قیمته پرېوځي که چېرې بد ماحول دی خو ما تاسو لاس کې یاد دی ماحول چینج کوله ماحول باندې اثر انداز شوله که چېرې لږ همت وکړو لږ کوشش وکړو انشاءالله مو تاسو معاشره ښه ځوانان ورکېدي ځنه کسان ډېرې ګیلې شکوې دسیا کوي نشه دی چرس دی پلنکای دی ډینګای دی خو موږ کله نیګیټیو نگاه سوچي هر یو شی دی که پازیټیو نگاه وچې ډېر ښکلي ځوانان دي نو معاشرې کې ډېر بهترین طریقې سره معاشرې کې خدمت والا ښه ځوانان پاک پاکیزه مقدس تاسو ته به یاد وي دغه طریقې سره چې موږ علاقو کې دا پروګرامونه دا مجلسونه کېږي اندغو جوانانو سره د کېږي موږ دا مجلسونه څه کېږي 90% ځوانان د ورکې کېني بل څوک د نه ورکې کېني ایمو معاشرې دا ښکلي چهره دی موږ ډېر امیدوار یو دغو جوانانو نه پاکو پاکیزه جوانانو نه نن دا متمونه مجلسونه جوانانو تاسو برکت سره آباد دي نن تاسو ځوانانو برکت سره کورمه آباده ده انشاءالله څو پورې دغه پاک پاکیزه ښه جذبتي ولایتي عاشقان محبان د اهل بیت جوانان موجود وي دا علاقه نه خرابېږي نه ضایع کېږي